بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. قدرمنو استاسو د دعاګان محتاج محمد داود عابد حاضر یم. قدرمنو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فضیلت په عام مسلمانانو باندې ډیر زیات دی او دغه سره سره دا مې هم تاسو ته بیان کړیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې د رب العالمین په کلام مقدس کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه فضیلت متعلق یو شمیر احادیث او یو شمیر د قرآن مجید آیاتونه موندلی شي. په مخ د ځمکه پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات دا د رب العالمین نږدې بندگان دي او بیا که د هغې نه وروستو د چا لوی مقام دی نو هغه د هر یو پیغمبر د صحابو دی. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د صحابو نه وروستو د آخرې زمانې کوم مسلمانان دي د دغه خلکو هم ډېر لوی فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. خو بیا په تیره هغه خلکه چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان په حالت کې لیدلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمانونه اوریدلی دي، د نبی علیہ السلام د مخ مبارک دیدار کړی دی، د نبی علیہ السلام افعال او اعمال په خپلو سترګو باندې لیدلی دي، نو یقینا چې دغه خلکه ډیر لوی خلکه دي او دغه خلکه رب العالمین ته ډیر نږدې خلکه دي. محترمو، بیا په صحابو کې هم د مرتبو په اعتبار سره بعضې صحابه داسې دي چې هغه د ټولو صحابو نه زیاتې درجې والا دي، لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژوند ما تاسو سره ډېرې خبرې اترې وکړې او د هغې نه دا خبره معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې که د ټولو نه لوی مرتبې والا کوم صحابي دي نو هغه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. بیا د هغې نه وروسته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ذکر هم ما تاسو سره وکړو. دا یو سلسله ما تاسو سره روانه کړې وه چې په هغې کې هغه صحابه چاته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هغه زیرې د جنت ورکړې دي. هسې خو ټولو صحابو ته زیرې د رضای الهي ورکړی شوي دي، رضی الله عنهم ورضوا عنهم. خو دغې نه علاوه یو لس داسې خوشنصیبه صحابه دي چې د هغې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه اغشتي وو، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین وغیره. دغه لس صحابه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه. دا ټول صحابو نومونه اغشتي چې دا به په جنت کې وي، یعنې دي ته په دنیا کې د جنت زیرې ورکړی شوي. پکار ده چې موږ مسلمانان یو چې مونږ او تاسو ته د خپلو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ژوند هغه تاریخ معلومي. دغه شان د اسلام د هر اړخ نه تاریخ مونږ او تاسو له پکار دي چې معلوم وي. هسې څومره باطنه دینونو والا خلک دي نو هغې د هغه خپلو باطله دینونو تاریخ ځان سره ساتلی دی او هغه یاد لري. نو دغه ځای کې به افسوس په هغه مسلمانانو راځي کم مسلمانان چې د خپل اسلامي تاریخ نه ناخبره دي. سره د دې چې زمونږ الحمدلله او ثم الحمدلله اسلامي چې کوم تاریخ دی نو هغه مونږ سره ډیر محفوظ پروت دی او هغه یو ډیر د شجاعت او د بهادرۍ تاریخ دی. هغه تاریخ که مونږ بیانو نو دا څومره باطله دینونو والا خلک چې دي نو هغې به مونږ ته نیم پاتې نه شي، بلکې هغې له به په دې ډېر زیات خفګان ورځي چې یاره د مسلمانانو دومره لوی تاریخ موجود دی. نو یقینا محترمو زمونږ الحمدلله ډېر لوی تاریخ موجود دی، خو پکار ده چې او ضرورت د دغه خبرې دی چې مونږ او تاسو هغه تاریخ راجمع کړو، په هغې باندې مونږ او تاسو ځان خبر کړو. د صحابو دغه قیمتي تاریخ ما تاسو ته شروع کړی دی په دغه نیت چې څومره قدرمن اورېدونکي دي او په هغې کې بیا هغه محترم چې هغې د اسلامي تاریخ سره مینه او محبت لري او زده کړه کول غواړي. نو یقینا چې دا مونږ چې تاسو ته کوم پروګرامونه کوو د صحابو په ژوند باندې، بیا خصوصا د هغه صحابو په ژوند باندې کومو صحابو له چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوله باندې د جنت زیرې ورکړی شوي، دا تاریخ دا داسې نه دی چې یو اسان تاریخ دی او مونږ ته پروت دی او مونږ یې تاسو ته بیان کړو. نه، دا تاریخ رایستل، دا راجمع کول دا ډېر ګران کار دی. کم محنت که مونږ کوو نو د هغې دپاره پکار دا ده چې تاسو دا تاریخ ډېر په غور باندې وورئ او تاسو د دې نه زده کړه وکړئ. محترمو، په تیرو پروګرامونو کې ما تاسو سره
د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق داغي تفصیلی بیان وکړو، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تفصیلی بیان مې وکړ تاسو ته. څلور 15 پروګرامونه مې تاسو سره وکړل. اسې خو په هغې باندې نور هم ډېر زیات پروګرامونه کېدل، خو ما کوشش وکړم چې دا خپل پروګرامونه راټول کړم او تاسو سره په دې نورو صحابو باندې مختصر خبرې وکړم چې صرف یو تاریخ ستاسو ذهن ته یو اشاره راشي او مونږ د دغه خپلو اسلافو نه، د دغه خپلو مشرانو نه، دغه صحابو نه د چا په لار چې مونږ او تاسو روان یو، چې مونږ او تاسو د دې نه باخبره شو. په عشره مبشرو کې د ټول نه لوی مرتبه والا صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دغه دواړو ذکر ما تاسو سره وکړ. کوشش کوم چې په دغه پروګرام کې تاسو سره حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ هغه مختصر حالات بیان کوم. بیا مخکې یو 2 پروګرامو کې به داغي تفصیلی حالات تاسو سره بیانوم. په عشره مبشره کې د ترتیب په اعتبار سره 3 نمبر صحابي او دغه شان په خلفاو کې 3 نمبر خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی او عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دی، کوم چې په دغه 3 وانو نومونو باندې یادېږي. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په عشره مبشره کې 3 نمبر لري. د سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت نرستا د مسلمانانو 3 خلیفہ هغه حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ منتخب کړی شو. د دې پوره نوم حضرت عثمان بلکې تش پوره نوم چې دی عثمان، د والد محترم نوم عفان و، ځکه خو په بعضې کتابونو کې د هغې نوم چې راځي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ویل کېږي، یا یو دویم نوم چې دی ویل کېږي حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ. نو حضرت عثمان خو د هغې نامه و، ذوالنورین د دې په لقبو کې یو لقب و، او ذوالنورین ورته په دې کې وایي، په دې وجه وی نورین دا تسنیه ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 لوریانو سره پرلپسې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح شو. ول یوې لور سره شوه، بیا چې کله هغه وفات شوه نو بیا بلې لور سره نکاح شوه. دا به انشاءالله العزیز بیا په تفصیل کې مخې ته راځي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تعلق دا د قریشو مشهور خاندان، مشهور شاخ بنو امیه سره د دې تعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په نسب کې ډیر زیات نږدې و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چون کې د قریش خاندان د مشهور خاخ بنو امیه سره تعلق او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د قریش خاندان سره، نو د دې دواړو نسب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د دې حضراتو نسب چې دی نو دا په 5م پشت کې یو بل سره ملاویږي. په 5م پشت کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ سلسله نسب د حضرت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم نسب سره ملاویږي. حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د کار روزگار په اعتبار سره تاجر و، سوداګری به کوله، تجارت به کو. اسی تجارت دا نبوي پیشه ده، پیغمبرانو هم دغه تجارت کړي او د صحابو په ژوند کې موږ نظر واچو نو د صحابو په ژوند کې اکثر صحابه هم د تجارت سره تړلي خلک دي. او بیا تجارت داسې یو پیشه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د تاجرانو د سوداګرو هغه فضایل بیانوي. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه سوداګر چې هغه تجارت کوي، سوداګری کوي په امانتدارۍ سره، هغه تاجر چې هغه دیانتدارۍ سره سوداګری کوي او د چا سره دوکه وغیره نه کوي، دغه نبوي پیشه دا دومره فضیلت لري چې رب العالمین به دغه سوداګر هغه پاسېدل د قیامت په ورځ د انبیای کرامو سره وکړي، د صدیقینو سره به وکړي، د شهداو سره به وکړي. د دې نه لویه مرتبه د دغه انسان دپاره څه کیدی شي؟ نو یقینا چې سوداګري دا د انبیای کرام
علیهم الصلوات والتسلیمات پیشه ده. او بیا دغه شان صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعینو کې هم اکثر صحابه داسې وو چې هغې د دغې څیز یعنی تجارت کړی دي. خو بیا دې سره سره د دې خیال ساتل پکار دي چې په تجارت کې څومره شریعت حدود مونږ او تاسو ته ښودلي دي چې مونږ او تاسو د هغه حدودو خیال وساتو. ځکه چې که یو انسان د تجارت د شریعت د ښودلې شوو حدودو خیال ونه ساتي نو د هغه تاجرانو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت الفاظو کې د هغې د عذاب ذکر کوي. التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. هغه سوداګر چې هغې د شریعت د حدودو خیال نه ساتي، د سوداګرۍ په اړه چې شریعت څومره حدود مقرر کړي دي د هغې خیال نه ساتي، نو د دغه خلکو پاسېدل به د قیامت په ورځ د فاسقانو فاجرانو سره د هغه خلکو سره به رب العالمین را پاسي. او بیا د یو انسان کومو خلکو سره پاسېدل چې کیږي نو د هغه خلکو د پاسېدو مطلب څه دی؟ د هغې مطلب دا دی چې څنګه انجام د هغه خلکو وي داسې انجام به د دې وي. که تاجران نیکان خلک دي نو چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داسې نور انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات سره پاسېدل کیږي نو څنګه چې رب العالمین دغه خلکو له عزت ورکوي، مرتبه ورکوي، نو داسې مرتبه به الله پاک د سوداګرو له هم ورکوي، تاجرانو له هم ورکوي. او دغه شان د کومو سوداګرو چې رب العالمین پاسېدل د هغه خلکو سره وکړي کوم چې فاسقان او فاجران دي، نو څنګه چې د هغې انجام دی دقه شان انجام به رب العالمین دې سوداګرو. نن هم ډیر خلک د تجارت پیشې سره متعلق دي، خو ډیره د افسوس خبره دا ده چې دغه خلک د شریعت د اصولو خیال نه ساتي. الان کې تجارت چې دی دا ډیر ښکلې پیشه ده، دا د نبوت پیشه ده او دا ډیره د برکت او د فضیلت پیشه ده. الله هغه انسان نه خرابوي کوم انسان چې د حلالو تجارت کوي او دغه شان بغیر دوکې نه او بغیر د بل انسان له تکلیف ورکولو نه هغه کوشش کوي چې ښکلې طریقې سره سوداګري وکړي، نو دغه انسان چې دی هغه رب العالمین نه خرابوي. به هر حال محترمو، تاسو ته ما د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په ژوند باندې خبر روانه وه چې د هغې ذریعه د معاش، ذریعه د ګټې چې روزګار چې نو هغه تجارت و او هغه ډېر لوی امانتدار انسان و. په تجارت کې به هغې ډېر زیات د دیانت نه کار اخیسته او دغې نه علاوه هغې په تجارت کې په دغه خپل امانتدارۍ باندې ډېر زیات مشهور هم و. بیا ما تاسو ته دا خبره وکړه هغه سوداګر چې هغه د شریعت د اصولو لاندې د دیانتدارۍ او امانتدارۍ رازبازۍ سره هغه خپل تجارت کوي، نو رب العالمین هغه له ترقي ورکوي. نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هغه خپل تجارت کې ډېره زیاته ترقي کړې وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قریشو په هغه لوی لوی دولتمندو خلکو کې به د دې شمار کې د څومره مالداره خلکه د قریشو د خاندان چې نو په هغې کې که چا به نومونه اخیستل نو یو نوم پکې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم و. ځکه خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته عثمان غنی هم ویل کیږي، غنی په معنی د مالدار سره. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چونکې مالدار و نو ځکه به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته عثمان غنی هم ویل کېده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت او په تبلیغ باندې مسلمان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ معلومات دی ته وشو، دی په هغې باندې ایمان راوړ او بیا محنت شروع کړ. لوی لوی صحابه د دې په دعوت باندې مسلمانان شوي، په هغې کې یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی ته دعوت ورکړ نو دی ډېر په خوشحالۍ باندې هغه دعوت قبول کړ او په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ او بیا هغه خپل باقي ژوند په داسې طریقه تیر کړ چې رب العالمین او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلفای راشده، خلفای اربعو کې وکړ او بیا دا په هغه لوی لوی صحابو کې د دې شمار کېدلی شي. بیا یو لوی د فضیلت خبره دا ده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دویمه لور چې کوم حضرت رقیه
رضی الله تعالی عنها اغلتا اغي سره داغي نکاح. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترغیب ورکدي مسلمانان شو نو د اسلام نه وروسته نکاح یې کوله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها سره د دې نکاح او شو. دغه زمانه چون کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په مکه مکرمه کې تیریدا نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح شو. دا هغه زمانه وه په کومه زمانه کې چې اسلام ته د داسې نوموړو خلکو ضرورت و چې داسې خلک راشي او مسلمانان شي چې اسلام ته د هغې په وجه تقویت او مضبوطیا میلو شي. نو په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په سابقون الاولون کې شاملو، یعنی هغه خلکو کې د دې شمار کې د چا چې په ابتدا کې اسلام راوړی، کم وخت کې چې اسلام ته ضرورت د داسې خلکو چې هغې اسلام ته راشي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې اسلام راوړو او مسلمان شو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خاندان چې و نو هغه د اسلام ډیر زیات مخالف ته، سخت دشمنی به د اسلام سره کوله د مسلمانانو سره. نو کله چې بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړو دی مسلمان شو نو د قبیله او د قریشو د طرف نه دته سخت مصیبتونه ملاوېدل، سخت تکلیفونو سره مخ شو چې ته ولې په ستا ټول خاندان د اسلام مخالف دی او بیا عام مخالف نه دی، په سختو مخالفینو کې ستا د خاندان شمیره کیږي او ته د خپل خاندان نه اوړې او مسلمان کیږي. نو یقینا چې داسې ژوند تیرول ډیر زیات ګرانی چې د یو انسان خاندان او بیا لوی خاندان قریش دا مخالف د دین دی او ته ځان له راضي او اسلام قبلې د داسې خاندان نه اسلام ته راتلل، یو ځان له دین ته راتلل، یوازې راتلل، دا ډیر ګران کار دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دغه مشکلاتو په حالت کې اسلام راوړو او مسلمان شو. محترمو، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په ژوند باندې مختصر حالات په نن پروګرام کې ان شاء الله العزیز تاسو سره ذکر کوم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په ډیرو سختو حالاتو کې د اسلام ملګرتیا کړې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې کړې ده، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وینا باندې او د هغې په دعوت باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړه او د اسلام نه وروسته د نبی علیہ السلام لور بیبي حضرت رقیه سره د دې نکاح وشو. او دا مې درته ووایي چې داسې مشکل حالاتو چې د دې ټول خاندان د دې مخالفو په هغه وخت کې چې د دې خاندان د اسلام ډېر سخت خلاف و دی په اسلام کې داخل شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مظلومو صحابو حالاتو ته وکتل چې صحابو باندې په مکه مکرمه کې ظلم کیږي نو نبی علیہ السلام صحابو ته اجازت ورکړه د حبشي په طرف د هجرت کولو چې یاره ځه که تاسو حبشي ته هجرت کوئ نو تاسو ته اجازت دی. په دغه هجرت کې حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپلې بیبي حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها سره حبشي طرف ته هجرت او فرمایو. د رب العالمین په لاره کې دغه هجرت چې د دې ډېر لوی فضیلت دی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل بیبي سیده رقیه رضی الله تعالی عنها سره تر سره کو. دا د اسلام لومبه هجرت او بیا دغه شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسلام هغه مشهور دویم هجرت چې کوم دی مدینه طیبه طرف ته، هغه هجرت هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړی دی. محترم، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ انتهایی سخی انسانو، انتهایی ملمدوس انسانو، د ملمنو به ډیره زیاته ملمستیا کوله او دغه سره سره په غریبانانو باندې به مال تقسیمو او دې سره سره د رب العالمین په لاره کې کوم ځای کې چې به د اسلام د سربلندۍ دپاره د مال خرج کولو وخت راغی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغې کې پیش و د ټولو نه زیات کم تعاون چې به کېده هغه به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرف نه کېده. د اسلام څومره تاریخ چې سړی ولټوي نو مسلمانانو ته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه ډېره غټه فایده رسېدلې، د هغې دغه سخاوت نه او د هغې د مالدارۍ نه چې رب العالمین یو انسان له مالم ورکي او هغه بیا سخیم پیدا کړي نو دا د ده دپاره یو ډېر لوی نعمت دی د رب العالمین د طرف نه. د رب العالمین د طرف نه دا د سره یو ډېر لوی احسان دی.
مدینه منوره کې یو کوي و بئر رومه به ورته وي، د هغې کوي اوبه ډېرې زیاتې خوږې اوبه وې، ښایسته اوبه وې. خو دا کوي دا د یو یهودي و، د هغه په ملکیت کې و، دا د هغه و. مسلمانان چې به راتلل په هغې باندې به اوبه خرڅولې، خو د عامو خلکو نه به پرې ګرانې خرڅولې، ځکه یهودیان دا د مسلمانانو ډېر سخت خلاف دی او مسلمانان ته هر ځای کې دي د تکلیف رسولو کوشش کوي. نو دغه بئر رومه چې کوم و، دغه کوي چې و، خوږو اوبو والا کوي چې کوم و، نو دا د یو یهودي په ملک کې یهودي له چې یو مسلمانان رالل او په هغې باندې به ده اوبه خرڅولې، نه به ډېرې ګرانې خرڅولې. مسلمانان و غریبانان، د هغې نه علاوه ورته نورې اوبه نه وي. مسلمانان ډېر سخت تکلیف کې و، ضرورت و په دغه وخت کې چې مسلمانانو ته دا اوبه په کم قیمت باندې میلو شي، یا که گنجایش وي چې دا مسلمانانو ته فری میلو شي، د دې ضرورت و. دا کارنامه حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه وکړه چې لاړو او د هغه زمانې کم یهودي سره چې دا کوي په ملکیت کې هغې ته واغشته. هغه یهودي د وخت نه پیدا واغشته او د مسلمانانو د مجبورۍ نه یې فایده واغشته او ښه ګران یې دغه کوي په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خرڅ کړ. خو بیا هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دې ته ونه کتل چې دا د څومره پیسو دی. په هغه زمانه کې کتابونو لیکلي چې 20,000 درهمه باندې 20,000 درهم باندې دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه کوي واغشته. نو دی مو نه کړل چې کوي یې واغشته اوس به اوبه په مسلمانانو ارزانې خرڅوي، نه، هغه کوي ټول مسلمانانو ته وقف که چې مسلمانان دې راځي څومره اوبه چې د مسلمانانو په کار وي هغه اوبه دې دي د دغه ځای نه وړي او دغه کوي مسلمانانو ته وقف که. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د نورو کارنامو سره سره دا یو ډیره عظیمه کارنامه وه. بیا که مونږ نظر واچو د غزوې تبوک په موقع باندې 10,000 دیناره نغدي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمع کړي او د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو 10,000 دیناره او 1000 اوښان او یا اسونه هغه سره د ساز و سامان، اسونه سره د ساز و سامان، اوښان سره د ساز و سامان، دې نه علاوه نغد 10,000 درهمه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راوړل د غزوې تبوک په تیاری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې یې کېښوستل. محترمو، څومره چې انسان په مشکل حالاتو کې د مقابلې په حالاتو کې نو مقابله کې که یو اړخ ته د انسان د بدن ضرورتي نو بل اړخ ته د انسان د مال حال هم ضرورتي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که پخپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شرکت کړی دی نو د دغې نه علاوه خپل ډیر مال هم د مسلمانانو د فایدې دپاره په جهادونو کې شریک کړی دی. مسلمانانو په پرمختګ، د مسلمانانو په کامیابۍ، د مسلمانانو په مخ کې تلو کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډیر زیات لاسو. د غزوې تبوک په موقع چې دغه کم مال ما ستاسو د وړاندې ذکر که دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې کې، خو مسلمانان او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشحاله شو. د دې نه علاوه د غزوې بدر نه علاوه څومره غزوات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوي دي په هغه ټولو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای په جهادونو کې شرکت کړی دی. او غزوې بدر کې ولی شرکت نه دی کړی؟ نو د غزوې بدر په موقع چون کې د هغې بیبي حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها سخته بیماره وه، نو د هغې په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې دی د غزوې بدر نه پاتې شو او د حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها دومره سخته بیماری وه چې د هغه بیمارۍ نه بیا هغې وفات هم شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د غزوې بدر نه پاتې شو او په دغه جنگ کې هغې شریک نه شو. په غزوې احد کې هم هغې شرکت کړی او بیا د صلح حدیبیې په موقع باندې د ټولو ناول رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولیږه، خپل سفیر یې مقرر که چې ځه ته مکې مکرمې ته لاړ شه. دی چې کله مکې مکرمې ته لاړه د صلح په نیت باندې نو قریشو دی هغلته ایثار که چې دی یې ایثار که نو دا افوا خوره شوه چې یاره د مکې قریشو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی دی. دلته مسلمانانو سره غم شو، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غم شو چې ما سفیر لیږلی دی او دا د دې خلکو سره یو خبره شوې ده چې سفیر ته به څوک څه نه وایي، دا خو دې ډېر لوی ظلم وکړه چې دی یې شهید که.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ځان سره را روان کړل او دغه ټولو صحابو نه بیعت واغشته چې راځي زو او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بدل باخلو، قصاص باخلو. نو دا تقریبا چې 1400 صحابو چې په دغه وخت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د بدل غشتو د قصاص غشتو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لاس باندې غي بیعت وکړو. د تاریخ په کتابونو کې دغه بیعت چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د قصاص غشتو د پاره د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې شوی، دغه بیعت ته د تاریخ په کتابونو کې بیعت رضوان وی. پدې کې شامل څومره صحابه چې نو رب العالمین هغه ټولو صحابو ته د راضي کېدو هغه سرټیفیکیټ ورکړی، د هغې ته دا خوشخبري ورکړې وه رب العالمین چې زه ستاسو نه راضي یم. د بیعت په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک کیښو او صحابو ته وی چې داسې وګڼئ چې دا لاس دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس دی او تاسو بیعت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره کوي. د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاره دام ډیره لوی د شرف او د عزت خبره وه، د هغې دپاره دام ډیره لوی د اعزاز خبره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک د هغې لاس ګرځوي، د هغې لاس خپل لاس ګرځي، دا ډیره لویه د عزت خبره. نو هغه صحابو چا چې د دې د قصاص غشتو د پاره د نبی علیه السلام سره کم بیعت کړی نو د هغه خلکو نه رب العالمین راضي شوي او هغې ته د راضي کېدو هغه سرټیفیکیټ په سوره فتحه 48 نمبر آیات کې 48 نمبر آیات کې رب العالمین فرمائی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب العالمین د هغه ایمان والو نه راضي دی، د هغې نه راضي شو کومو چې تا سره د اونې لاندې بیعت وکړو. رب العالمین د هغې په زړونو کې هغه اخلاص وکته او په هغې باندې خپل فضل او تسلي نازله کړه او هغې له د انعام په طور نږدې یو فتح ورکړه. نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په برکت باندې دغه صحابو ته دغه لوی کم سرټیفیکیټ چې ورکړی شوي و نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجې نو د دې نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه لویه مرتبه او فضیلت مونږ ته مخې ته راځي. کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ختم شو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو، نو د هغې نه وروسته حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفه منتخب کړی شو. د دې ټول دور خلافت او بادشاهت چې نو هغه 11 کاله دی د مسلمانانو خلافت مشري کړې ده. د دې په زمانه کې ډیر فتوحات شوي، په هغې کې ایشیای کوچک او دغه شان خراسان، طرابلس، تبرستان، کرمان او سجستان دا بعض سالاقی دي چې دا د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې فتح شوي دي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په اخیری یو څو کالو کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف ډیر زیات سازشونه وشو او مخالفین چې څومره نو هغې دا یو د دروغو پروپیګنډا خوره کړه او ډیر ملګري د ځان سره په دې کې شریک کړل او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف یې دغه خلکو وګرځول. یو څو د دروغو الزامات په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې ولګول او دا سازش ټول یو کسو چې هغه په اصل کې یهودي عبدالله ابن سبا، دا سازش ټول هغه خور کړی. دغه خلک رالل د مدینې منورې محاصره یې وکړه او حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ یې د هجرت په 15 کال باندې شهید کو. په دغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عمر چې هغه 82 کال او 82 سال تقریبا چې 2 ورځې د دې د لاش مبارک چې نو دا بغیر د ګور او کفن نه په خپل ځای باندې پروتو. څومره باغیان خلک چې د اسلامي حکومت نه چا چې بغاوت کړی د دې په مخالفت کې روتیو نو هغې چا څوک نه پرېښول چې هغې خلک راشي او د عثمان رضی الله تعالی عنہ ګور او کفن وکړي، تجهیز او تکفین وکړي. نو د هغې د یارې نه هېڅوک نه رانږدې کېدل چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه جسد هغه خاورو ته وسپاري. خو بیا یو څو صحابه داسې وو چې هغې کوشش وکړه، همت یې وکړه او رالل دغه لاش مبارک یې اوچت کو په جنت البقیع کې دفن که.
په دغه وخت کې چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو نو په مدینه منوره کې یو قیامت خور شو. ښکارېدل داسې چې د هغه باغیانو حکومت په هغه ځای کې راغی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جنازه چونکې د هغه باغیانو د یرې د لاسه څوک خواله نه وتلل نو د امیر المؤمنین په جنازه کې ټول صرف 19 کسان شامل وو. هغه 19 کسانو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جنازه وکړه. نور صحابه نور ملګري دغه جنازه کې نشو شریکېدی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت دا د اسلامی تاریخ یو انتهایی غم انگیز واقعه ده، یو ډیره غمگینه واقعه ده. په دغه وخت باندې د مسلمانانو د وحدت، د مسلمانانو د یووالي هغه کومه لار چې واغه ټوکړي ټوکړي شو، د مسلمانانو وحدت او یووالي ټوکړي ټوکړي شو. د مسلمانانو وحدت، یووالي، اتفاق او اتحاد چې دی د هغې خاتمه د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت په وجه باندې وشوه. کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهید کولو دپاره هغه باغیان رالل نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو تاریخي جمله په هغه وخت کې ویلې وه چې ای باغیانو دا یو خبره یاد لرئ چې که چېرې تاسو زه قتل کړم نو قیامته پورې به تاسو ګورئ ټول مسلمانان یو ځای مونځ ونه کړی شي، نه به یو ځای جهاد وکړی شي، یعنی ستاسو اتحاد و اتفاق به ختم شي، د مسلمانانو په منځ کې به انتشار جوړ شي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه یو پیشنګویي دا ټکي په ټکي رښتونې ثابت شوه او د دغې نه وروسته د مسلمانانو وحدت هغه پاره پاره او ټوکړي ټوکړي شو. د مسلمانانو په خپل منځ کې جنګونه شروع شو او هغه اسلامي فتوحات، هغه اسلامي ګټې چې د کافرانو له به شکست ورکو، هغه اسلامي او د مسلمانانو دبدبه چې د مسلمان د سره د دې چې بې سازه بې سر و سامان مسلمان به د هغه نه به په 100 کیلومیټره کې کافر سره د ساز و سامان نه رپېده، د مسلمان نوم به چا نه شو اورېدی. هغه فتوحات چې دي نو د هغې په دغه وخت باندې خاتمه وشوه. اسلامي قوت چې و نو هغه په دغه ځای باندې ډېر زیات کمزوری شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جلیل القدر صحابي، ډیر نرم مزاج انسانو، انتهایی با حیا انسانو، مالدارو، سخاوت پکې ډیر زیاتو، ډیر زیات پرهیزګار او عالم انسانو، ډیر زیات صله رحمی و پاغي کې او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شمیر په 10 مبشره کې کیږي. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت د قریشو چې کوم قرائت دی د قرآن په هغې باندې راجمع کړي. دا د دې ډېره لویه یو قسم کارنامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په مختلفو قرائاتو باندې د قرآن تقسیم و مختلف قرائات دي د قریشو چې کوم قرائت دی نو په هغه قرائت باندې ټول مسلمانان راجمع کړي. دویم د جمعې د مانځه دپاره چې دا کم اذان کیږي نو د دې شروع دا د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوی وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې مسجد نبوي له توسیع ورکړه، هغې کولو که نور ځای هم ورسره بهر را شریک کو، د مخکې نه زیات کولو کو. د قات په زمانه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو له مفت غله ورکړې وه. عام وخت کې که مسلمانانو په بیه غشتنو چې کله قات راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه غله په مسلمانانو کې مفت تقسیم کول شروع کړو. دې نه علاوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه وړاندې چې کوم 2 خلفا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شوي، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، هغوی دواړو په خپله زمانه کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل مشیر ګرځولی، مشوره به ورسره کوله. د دې نه علاوه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاتبانو د وحی کې هم کیږي چې د وحی چې څومره لیکون کیو په هغې کې هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شامل و. بخاری شریف کتاب فضائل الصحابه حدیث نمبر 3700 کې 3700 نمبر حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فضیلت بیان کړي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روایت کی فرمایي چې توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راز فسمى عليا وعثمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې د دنیا نه رخصت شو
چې هغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ناراضی. نو دا هم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د فضیلت یو اهم دروازه ده. په دې باندې هم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه فضیلت ثابتېږي. محترمو، دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ژوند هغه مختصر حالات می تاسو سره ذکر کړل. د پروګرام وخت چونکې مختصر دی ختمیږي، نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ژوند هغه تفصیلی حالات به ان شاء الله العزیز پر روان پروګرام کې تاسو سره بیا مخې ته راوړم. الله دې وکړي چې تر هغې پورې مونږ او تاسو ژوندي یو او دغه پروګرام مونږ وکړو او تاسو یې واورئ، او رب العالمین دې دا پروګرام او دا اسلامی تاریخ زمونږ او ستاسو د رب العالمین سره د مینې او محبت او د رب العالمین د رضامندۍ سبب وګرځي. قدرمنو، د پروګرام وخت چونکې پای ته رسي، بل پروګرام کې به د آواز په لار تاسو سره دغه ملاقات کیږي. ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد په دغه کلمات تاسو نه اخلي اجازه چې هر ځای کې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.